اړتال والا ته به ووایو چې تاسو لارې بندې کړې دي. زه په دې غم ستاسو سره شریک یم، که داندلي سوې ده، که ظلم سوی دی، که مطلب ناجایزه سوې ده، دا موږ سره شریکان یو په دغه مظلومیت کې. اشه لارې بندې دي، دا لاره چې تا بنده کړې ده په اړتال کې، دا ته اوس څه چم کوې؟ د دې سزا ته چاته ورکوې؟ غلط کار حکومت کړی دی، سزا یې ماته ولې راکوې؟ دا کراچي و کوټ په روډ باندې اړتال ولو، 3 ورځې یو بس ولاړو، 3 ورځې، زنانې، بچان، انسانان، نه خوراک نه چښاک. اشه نو ولې نو؟ اشه بالفرض ټیک سو، اړتال وسلو، ستا مسله حل سوله یا نه ده حل سوې؟ نو تا چې دا مسلمانان وځورول هغه څنګه سلو؟ دا مسلمانان چې تا وځورول هغه پوښتنه به د چا څه کېږي؟ حکومت وایي زیات ما څه کار دی؟ اړتال والا وایي زه خو مجبوره یم، زه څه وکړم، ما سره ظلم سوی دی. ای سړی، ظلم په هغه کور کې در څه سوی دی، بدلا یې په دا بل کور کې اخلي. یوه زنانه چې د بچي مسله وه، د ډلیورۍ کیس یې و، په اړتال کې پساو، اجازه نسته، بلکل نسته، هغه په دغه موټر کې مړه شول. ځه په مخه مې ښه، ځه اسلام غواړئ، پښتونوالی غواړئ، هر شی چې غواړئ. دا لور په موټر کې مړه شوله، دا چا مړه کړله؟ که اسلام والا وایي دا ما کړې ده، جواب یې لرې؟ که پښتانه وایي دا ما کړې ده، جواب یې لرې؟ او جواب یې وس حکومت ته وکړه، په قبر کې به د دې پوښتنه له تا کېږي. ولې ظلم کوئ؟ ولې ناجایزه کوئ؟ ولې د خلکو کورونه خرابوئ؟ ولې تور سپین نه در معلومیږي؟ ای ظالمانو، اړتال وکړه، احتجاج وکړه، دا جمهوریت خو د هغه دنده ده نو ویکه. لیکن دلته د خلکو کورونه خرابول، 3 ورځې یو بس ولاړ دی، په دې کې کوچنی ماشوم دی د 40 ورځو، په دې کې کوچنی ماشوم دی د 1 د 2 کالو. ظالمه ته نه خبر چې یورپي دنیا ورسې یو کوچنی سپی دی، هغه کوچنی کوتری بیا ادبي دي، ما په یو غاره کې پساوي، په یو نالۍ کې پساوي، علاحده جازونه راولي، دا کوچنی کوتری راباسي. ته څه چم کوې؟ د هغو سره ځان سموې؟ نن زما او ستا کور ته دا خبره راغلې. اړتال والا ته به ووایو ستی اړتال پای نه لري، د 80 کالو څخه د 85 کالو دغه سلسله روانه ده. اړتال والا ته به ووایي چې په هر نامه ته یې اړتال کوئ. دا ستا په اړتال کې باید چې سپین ږیري مشران، سپین ږیری دی را روانو لاره ورکړه، که زوی ورسره دی زوی ورسره پرېږده، ورته وایي دا ستا د خدمت دپاره دی. که زنانه وه، د زنانې خو بیا که سیاسره یي که سپین سرې، هغه ته به اجازه یي. کوچني ماشومان دي و هغه ته به اجازه یي. ایمرجنسي ده و هغه ته به اجازه یي. جنازه ده و هغه ته به اجازه یي. چا وروره د حج د عمرې ټکټ کړی دی، روان دی ایرپورټ لره، هغه ته به اجازه ورکوئ. که نه الله به مې در دې ذلیله هم کې، تباه هم کې، برباد هم کې، در په دره هم کې، او بې عزته به مې هم کې. ګوره خو سبا به زه اړتال کوم، خو ما ته به مې مشکل خدا نه خواسته راځي، نو خو زه هم د اړتال والا یم. په اړتال کې دا خبره سره وکړئ. دا دې ټولو مشرانو ته وایم، که د اسلام دپاره یې، که د پښتونوالي دپاره یې، که د وطن دپاره یې، که د علاقې دپاره یې، په هر نامه چې دی و هغو ته وایي تاسو استثنا پکې وکړئ. سپین ږیري، مشران، بیماران، ناجوړه کاغذان یې در ښکاره کړو، کراچۍ له روان یم، دوا کوم، مه کوه ما دا په منډه راخیستی را سمري، نو دا که مړ سو دا ستا په اړتال، نو بیا څنګه خبره ده؟ د الله رسول به ویل ول تاسو د کافرانو سپین ږیري نه دي، په دې کار مه لرئ. د کافرانو سپین سرې زنانې په دې کار مه لرئ. د کافرانو چې کوم ماشومان دي په دې کار مه لرئ. صحیح سلو؟ او د دې چې کوم مذهبي مشران دي په دې کار مه لرئ. دا د الله رسول فرمایي. او ته وایې ما ایمان دی د الله پر رسول، نو چې ایمان دی نو ستا ایمان چیرې ولاړی؟ یوه زنانه به د بچي مسله یې نن میاشتې بې خوارۍ ایستلې، سبا به ستا د 2 روپۍ دپاره په اړتال کې دا پساوي، بیا په هغه کې مرې. نو دا چې ستا لور خدا نه خواسته، ستا خور، ستا ادې، ستا ورېنداره، هغه په دا مشکل کې راشي، بیا څه چم کوې؟ و د هغه اسلام ته ښکنځا نه کوې؟ و د هغه پښتنو ته ښکنځا نه کوې؟ و د هغه پښتونوالي ته ښکنځا نه کوې؟ نو راسې دا خلکو ته به موږ خواست وکړو، مه کوئ. بیا به ورښکنځاوې را په شروع کې، دا منافق دی، دا خاین دی، دا پلانی. که منافق یم، که خاین یم، هر شی چې یم، والله ستا ور دي کټ یم در ورښیم چې دا خبره ظلم دی. خوا بدوئ، چاندې بندوئ، ښکنځاوې کوئ، مور خور ښکنځوئ، هر شی چې کوئ،
زه د دې اولس دپاره د دې مسلمانۍ دپاره د دې کلمې دپاره زه ولاړ یم زه به دا خبره ورته ته کوم که ته خوا به دی که مجلس کوې که سبا تنخوا باندې هر شی چې کوې ټول خبرو درته اجازه ده ته به د خلکو کورونه خرابوي موږ به تا ته څه نه وایو نه به کوو الله دې زموږ په وطن کې امن راولي الله دې زموږ مشکلات لرې کړي الله دې زموږ پریشانۍ لرې کړي